علماء لیکلي کم یو انسان چې پیزار په خپو باندې په ولاړه باندې خوراک کوي الله تعالی د دې رزق نه برکت سلب کوي دا خو عام دي موږ دا غریب طبقه ورته کینو په ځمکه باندې موږ پیزار وباسو که په میز باندې هم چې کوم دی موږ پیزار وباسو او په ناسته باندې خوراک کوو دا غټان چې کوم دی دا غټان دی هغه جامع هغه لباس داسې اغوستی پینټ شرټ هغې کې کېناستی نه شي ځکه بیا شلیږي نو په دې وجه باندې په ولاړه باندې اکثر خوراک یې ګورې ولاړه باندې د رزق برکت الله ګورې لرې کړي ګورې او بیا به تاسو دا وایي چې هغه پینټ شرټ والا دا څنګه د هغو رزق خو کم نه شو د هغو رزق یې خو بیا هم فراخي ده اخو مالداري دا خبر ذهن کې یاد وساتئ که داسې کس چې هغه د رزق چې کم اسباب دي د هغې خلاف ورزي کوي او دغه کس چې رزق کې کم شی تنګي راولي هغې خپل کړي دي ته پوه شې چې د دې انسان دا رزق نه دی دی حرام راغونډ کړي دي دی کې حلال ګورې نشته نو نمبر 1 چیز پیزار په خپو باندې په ولاړه باندې علماء لیکلي کم یو انسان خوراک کوي د دغه انسان رزق نه چې کوم دی نو الله تعالی برکت سلب کوي او دویم نمبر سي چې د انسان رزق نه برکت چې کوم دی نو الله تعالی پې سلب کوي هغه بیت الخلا کې هغه د سرتور سر ورننوځي باتروم ترې ورننوځي د سر چې کوم دی نو سرتوري دا د رزق د محرومتیا سبب دی یو رزق د انسان نه چې کوم دی نو سلب کوي برکت دی الله تعالی چې دی نو دا پورته کوي دریم نمبر سی چې د انسان رزق کې بې برکتي پیدا کوي د انسان د رزق نه برکت چې کوم دی نو الله سلب کوي هغه سی شی بیت الخلا کې دننه خبرې کول ورشي د ضرورت لپاره او بیا دلته خبرې کوي تاسو کتلی دي نن سبا دور کې خصوصا مخکې دور کې خو به بهر ورته چا آواز نه کوو نو دی به خاموش ناست څوک به خبرو ونه اوس خو موبایل یو داسې څیز دی چې هر ځای کې خبرې کوي پر لار سړی روان وي ته وایې که څه ده ته وایې چې دا لیونی دی که دا خو د ځان سره خبرې کوي هلکه یې په موبایل باندې خبرې کوي جیب کې موبایل پروت دي غوږونو کې چې کوم دی هغه آلې پرتي د هغې په ذریعې سره لګیا خبرې دی کوي ګاډی چلی خبرې کوي باتروم کې دننه ناست دی اوس را بل ته پته نشي دی کوم ځای ناست دی اوس دلته کې چې کوم دی نو غوږ کې آلې پرتې دي موبایل جیب کې پروت دی باتروم کې ناست هم او خبرې هم کوي دا د انسان د رزق نه چې کوم دی نو برکت سلب کوي برکت چې کوم دی نو ختموي وسمرم اشیاء دي چې د انسان د رزق نه برکت طریقې را خپل کړي دي مونږه او کم 14 اشیاء چې کم رزق کې برکت پیدا کوي هغه مونږ چې کم دی نو هېر کړي دي نو بیت الخلا کې دلته خبرې کول دا انسان رزق کې بې برکتي پیدا کوي څلورم نمبر سیز چې د انسان رزق نه برکت پورته کېږي دا میلمه په ځان باندې دروند ګڼل میلمه په ځان باندې بوج کول بعضې خلک داسې ګورې دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظ وساتې بعضې خلک داسې هغه میلمه ته انتهایی خوشحالیږي ګورې انتهایی خوشحالیږي میلمه چې ویني په لاره باندې دی په زوره سر راولي خوراک له د دې انسان رزق کې الله تعالی برکت ور واچوي ځکه چې د دې انسان چې په چا باندې خوراک وکړه د ده را خوراک تا په ده باندې ونه کړه ته وله یو ذریعه وګرځېرې اوس که ته میلمه دوست دی دې انسان دا رزق الله تعالی چې کوم دی نو درکوي ځکه دی ستا کره خوراک کوي یو محله ده هغه محله کې یو کس مهمان نواز دی وس دې میلمه له ګورې ته رزق نه ورکړې دا د میلمه خپل رزق دی خو چونکې تا په ځان باندې دا لازم کړې ده چې زه به دې میلمه له خوراک ورکوم د ډوډۍ په ټیم به ډوډۍ ورکوم دا میلمه چې راشي بانه به ورته نه کوم چې زه کور کې نه یم هلکه بل ځای کې یم نو بیا الله تعالی د هغه رزق راولي ستا په رزق کې ستا پټی چې کوم دی څومره غلط تاله درکوي ته مهمان نواز یې د هغه رزق هم تاله پکې درکوي دوچندې بیا کوي ستا چې کوم دی نو جیب ته څومره پیسه راځي وس بل چې کوم دی مهمان نواز یې ته د بل د رزق هغه هم تاله الله تعالی درکوي اوس که چېرته تا میلمه په ځان باندې بوج وګڼه الله به ستا نه والي چې بل کم کس یا مهمان نواز یې غلی ورکړي ځکه دا د میلمه خپل رزق دی په دې وجه باندې د انسان د رزق نه برکت چې لر کېږي نو دا میلمه ته خفه کېدل میلمه په ځان باندې بوج چې کوم دی نو دا ګڼل دا د انسان د رزق نه چې کوم دی هغه برکت سلب کړي او ختم یې کړي او بل یو څیز پنځم نمبر چې د انسان د رزق په اسبابو کې یو سبب د محرومتیا هغه دا دی په غیر د لاس وینځلو نه چې کوم دی نو خوراک ته کېناستل دا هم د انسان رزق کې بې برکتي پیدا کوي او شپږم نمبر چې د انسان رزق کې بې برکتي پیدا کوي هغه لوښې اکثر یو لوښې په هغې کې خلک خوراک راولي او یا پکې څه خوراک پرېږدي او خوراک وغورځوي ضایع کړي په کار داره شریعت تا ته دا وایي چې دومره خوراک راولی چې دی ختمولی شي او بیا لوښې ښه ښکلې صفا که بالکل یې صفا که و داسې هم نه چې ته یې دومره ډکې او بیا چې شریعت دا وایي
چېره دا به صفا کې دا به نو هلته خو بیا ځان بچ کول هم شریعت په تا باندې فرض کړي دي خپل مرګ د هغې نه حفاظت هم شریعت فرض کړی دومره خوراک راوله ته پوهېږې چې دا زه ختمولی شم بیا یې پرېږدمه دا چې پرېږدې دا په رزق کې بې برکتي پیدا کوي د رزق برکت چې کوم دی نو دا ختمی او بل یو څه دی روایت کې راځي چې دا خوراک کې اکثر خلک پلیټ کې د منځ نه چې کله خوراک کوي که نه نو دا د خوراک کې دا برکت دلته خفیا وي نو د منځ کې سړی خوراک کوي د دې نه برکت چې دی نو دا پورته شي او بل یو څیز اووم نمبر سیز چې د انسان د رزق د محرومتیا سبب ګرځي د بې برکتۍ ذریعه چې کوم دی نو ګرځي هغه جومات کې خبرې کول دي دا ما اجمالا غونته خبره شروع کړه که نه دا یوه نقطه مستقله موضوع ده ګورې ښه او خصوصا په دې خو چې ما ښه بحث کړی وی چې جومات کې خبرې کول رسول الله مبارک باقاعده پیشنګویي ورکړې وه چې قیامت ته نږدې به راسي خلک راشي جوماتونو کې خبرې کوي صحابو ته وی چې د هغې خلکو نه ځان لرې ساتئ ګورې دې باندې باقاعده رسول الله مبارک روایت موجود دي چې دا څومره وبال دی جومات کې دننه خبرې کول دا د انسان نیک عمل څنګه سیزي بهر کیف زمون خبره چونکې د رزق نه محرومتیا په باره کې ده نو د رزق نه دا انسان محرومه کوي بې برکتي پکې پیدا کوي او اتم نمبر سیز اجمالا اتم نمبر سیز چې د انسان د رزق نه برکت پورته کوي او انسان د رزق نه محرومه کوي دا فقیر چیړل دغه شان دی چې کوم دی یو بېنوا انسان هغه رټل یو غریب دی محتاج دی ستا خواله راغی او ته پوهېږې چې دا سړی بېنوا دی ستا نه سوال وکړي ستا نه څه وغواړي خوراک په ټیم باندې راغی میلمه دی جومات کې تا ته ویاره خوراک باندې تا ورټو چې دې ورټو نو دا ستا د رزق د محرومتیا سبب ګرځي دا رزق خو تا هغه نه ورکو دا خو الله ستا پرې خوراک کې هغه رزق چې کوم دی نو مقرر کړی اوس ته چې کوم دی د هغه رزق علي د هغه رزق علي هغه ځان ته پاتې کوې نو الله یې بې برکته کړي ستا رزق نو غریب چیړل بېنوا او فقیر چې کوم دی نو رټل واما السائل فلا تنهر ځکه قرآن کې الله فرمایي چې د صدقې ورکولو نه هغه صدقه چې هغې کې ریا ده د هغې نه یو فقیر ته ښه خبره کول دا بهتره ده یو نبی علیه الصلاة والسلام عادت به هم دا دا ظاهر دا ضروري نه ده چې ستا سره د هر ټیم صحیح او ته روالې فقیر لی ورکړې ستا سره سنې ستا وس نه رسي مه ورکوه څه خو خبره ورته برابر وکړه نبی علیه الصلاة والسلام عادت په دا و چې چا به دې څه غوښتل ورسره به ور به یې کړل چې ورسره به نه وې خفه کېږم په دې موقع نشته انشاءالله چې الله تعالی راکړل زه پکې ستا حصه وکړم دا څومره ښکلې خبره ده فقیر هم چې کوم دی نو خوشحاله شي لاړ شي هغه تاس بیا چیړي نه خو رټې به یې ګورې نه ترې خپلو پنډو ته وګوره ترې دې مټو ته وګوره مړه ته شرمېږې نه نو دا رټل چې کوم دی نو دا څه کوي د رزق نه برکت غورځوي او بل نهم نمبر سي چې د انسان د رزق د محرومتیا سبب ګرځي ماښام نه وروسته په غیر د څه عذر نه چې کوم دی نو خوب کول بعض انسان د خوب ګوډی 15 منټه ورته میلاویږي دی اوده کېږي ماښام پسې چې کوم دی دی مونځ وکړي او بیا اوده شي ها یو بیمار دی بیمار بیل شی دی پریشن دی کړی دی اسپتال کې پروت دی بیمار دی تا د خو بیا پته نه لګي خو چې دغه نه ماښام پسې په غیر د عذر نه اوده کېدل دا د انسان د رزق د محرومتیا سبب چې کوم دی نو دا ګرځي سحر مونځ پسې خوب کول فورا د نور نه راختو مخکې دا هم د انسان رزق چې کوم دی نو دا کمی او دغه شانتي کثرت کذب انتهایی دروغ ویل زیات دروغ ویل دا د انسان نه چې کوم دی دا هم رزق کې بې برکتي چې نو دا پیدا کوي تاسو اوس وایي چې ډېر داسې تجاري ډېر سوداګري ډېر داسې خلک چې هغه انتهایی دروغ وایي کپڑا کې به تا ته دروغ وایي دکان کې هر یو څیز کې به تا ته دروغ وایي نو بیا دغې خلکو سره خو ډېر مال نو ما درته خبره وکړه چې مال ورسره خدا ګورې حلال رزق بیا نه دا حرام وي ځکه دروغ باندې چې کوم وګټلی شي دا د کوم طرفه حلال دی او 12 نمبر سي چې دا د انسان رزق کې کمی پیدا کوي انسان د رزق نه محرومه کوي دا چې کوم دی خپل زړه د ګانو بجانو سره لګول چې انسان کثرت راګانې بجانې اوري الله د انسان رزق تنګ کړي رزق ورله چې کوم دی نو دا ختم کړي او بله خبره چې 14 نمبر چې د انسان د رزق د محرومتیا سبب ګرځي خپل اولاد ته بد ردي ویل د خپل اولاد ناشکري کول ځکه په مخ د ځمکې باندې تاسو وګورئ چې د ټولو نه لوی نعمت که په مخ د ځمکې باندې دی نو هغه اولاد دی ګورئ اولاد یو لوی نعمت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې یو لویه مجسمه را صبر رسول الله مبارک الله کومه حوصله ورکړې وه
خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو پیره خبر وشو ورته راشه زوی چې کوم دی زنکدن په حالت کې ابراهیم د نبی علیه الصلاة والسلام بچی دی د رسول الله مبارک زامن چې کوم دی الله تعالی وړوکوالي کې اغوستی و لوڼه یې پایدلې وې نبی علیه الصلاة والسلام لاړ خپل بچی ابراهیم یې غېږه کې داسې راپورته کړه ناغه د اخرنۍ جټکې وهلې او اخرنۍ سای چې کوم دی نو ورکو رسول الله مبارک د سترګو نه اوښکې رابهېدل شروع شو د ابراهیم په مخ باندې و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم په جدای باندې ډېر زیات ودړدولو ډېر زیات چې کوم دی نو غمجن کړو صابر الله رسول ته وایي د الله رسول ته هم جاړې ویې ولې دا خو د الله تعالی نعمت دی چې الله تعالی د انسان نه دا خو د زړه غوښې دي نو بیا الله تعالی یو انسان له تحفه ورکړي د خپلو بچو ته بد ارادې کنزل ویل د دغه نعمت ناشکري کول دا د انسان د رزق د محرومتیا چې کوم دی نو لویه ذریعه ده الله تعالی د انسان رزق چې کوم دی نو دا کم او 14 نمبر بیا اودسه قرآن راغستل قرآن له لاس وروړل بیا اودسه قرآن له ته لاس نشي وروړی وریا اودس پکې بیا به لاس وروړي ها که ضرورت شي په غلاف باندې شي یو صادر دی د سره یا بل څه غلاف دی په هغې باندې شي بیا اودسه قرآن راغستل دا د انسان رزق کې چې کوم دی محرومتیا پیدا کوي 15 نمبر د نظر حفاظت نه کول یو انسان غلط نظر استعمالوي الله یې د رزق نه چې کوم دی نو دا محرومه کړي 14 نمبر چې کوم دی د خپل اهل او عیال سره د خپل کورمې سره هر ټیم چې کوم دی نو جګړې کول یو نیم کس عادت دی د کور کې هر ټیم چې کوم دی نو غویما کله چې کوم دی ښځه پسې لوړ راغستې کله بچي پسې لوړ راغستې کله یو خوازوک کله بل خوازوک دا د انسان د رزق د محرومتیا چې کوم دی نو سبب ګرځي نو دا 14 اسباب داسې اجمالا موږ بیان کړل صرف نومونه یې واغستل تفصیل نه اجمالا خبره موږ واورېده چې دا 14 هغه اسباب دي چې الله تعالی انسان پر یې باندې د رزق نه محرومه کوي نو 14 هغه والی 14 دا والی دا 32 چې کوم دی نو اسباب شول چې څه پکې الله د رزق دپاره دروازې جوړې کړي او څه چې کوم دی د رزق د محرومتیا اسباب چې کوم دی نو ګرځولي دي اوس یو انسان ذهن کې دا اشکال نه راځي چې هلکه موږ وایو چې د رزق ذمواري الله اخیستې ده الله رزاق ذات دی بیا ولې چې کوم دی نو زموږ د رزق مسله نه حل کړي موږ خو په کور کې 10 کسه یو 10 واڼه په رزق پسې ولګېدلي یو موږ په کور کې 3 کسه یو 3 واڼه رزق پسې لګېدلي یو کور کې زنانه هم لګیا دي څوک جامې جوړوي څوک نوکریانې کوي څوک چې کوم دی نو څه کوي څوک څه کوي نه زنانه په آرام ناسته نه نارینه په آرام باندې ناست او بیا هم د رزق مسله زموږ نه حل کېږي بیا هم د رزق هغه ضرورت زموږ پوره نه شو د دې اخر وجه سره د دې وجه هم دغه اسباب دي چې کم د رزق د محرومتیا اسباب دي هغه موږ خپل کړل کم چې د رزق دروازې وي هغه موږ په ځان پسې بندې کړې هغه موږ اختیار نه کړې الله تعالی دې زموږ او ستاسو چې کم دی دغه خبرې سمجھ کې راولي او په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب راوګرځوي